نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولم تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. صدق الله العظيم. سورة توبہ یو اتیایم نمبر آیت تی. فرح المخلفون خوشال شو پاتشو خلق بمقادهم پکی ناستلو خپلو خلاف رسول اللہ پمرگتیا نکولو د رسول دا اللہ وکرهو ان یجاہدو باموالهم وانفسهم او دوی بدگنی چې دوی جهادو کی پخپل مالونو سره پخپل ځانونو سره فی سبیل الله پلار د الله پاک کی. وقالو او دوی ویل خپل منس کیو بلتا لا تنفروا فی الحر تاسو موزی پدې ګرمه کی خپلم جهاد تنتل او خپل نور کسانو ته به جهاد تمزه سخت ګرمي ده. قلتو فرمای پیغمبر علیہ السلام نار جهنم اور د جهنم اشد حرا ډیر سختی د ګرمه په لحاظ سره لو كانوا يفقهون کاچ دی پیدي
فلیضحکوا قلیلا پس دوی دی خان دی خندا دی دوی کوي قلیلا کما ولیبکوا کثیرا او جړه دی دوی کوي ډیرا جزاء بما كانوا یکسبون دا سزا ده په سبب دا کارونو چې دوی کوي کوم عمل چې دوی کړی دي نو د دې سره جړه ډیره مناسب ده فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فإن رجعك الله پس که چرتا واپس راول الله پاک الى طائفة منهم یوی ډلې د دوی ته فاستأذنوك للخروج پس دوی اجازت غواړي ستانه للخروج د پارا د وتلو جهاد ته فقلت فرمای پیغمبر علیہ السلام لن تخرجوا تاسو هرگز موزی معي زما سر ابدا همیشه ولن تقاتلوا معي عدوا او تاسو جنگ مکوي زما سره زما په مرګتیا کې عدوون د دشمن سره انکم بشک تاسو رضیتم تاسو خوشاله شوی بالقعود پناست باندې جهاد ته پنتلو باندې اول مره په اول ځل باندې فقعدوا پس تاسو کینئ مع الخالفین درستو پاتې شو خلکو سره ولا تصلي او پیغمبر علیہ السلام ته منځ مکواله احد منهم په هیڅ یو کس تدوی باندې ما ته چې مرشي ابدا همیشه ولا تقم على قبر او تمودرګه په قبر دا غباندي انهم بشک دوی چې دي کفروا بالله دي کفر کوي په الله باندې ورسول او پر رسول د الله باندې وما تو دوی مړ شو هم فاسقون حال دا چې دوی کافرانو فاسقانو نو کافرانو جنازه مکوا د کافرانو په قبر باندې مودرېګا ولا تعجبک او په تعجب کې دیوانه چې تعالی پیغمبر علیہ السلام اموالم د دې مالونه او اولادم اولاد د دوی انما يريد الله بشک اراده لري الله پاک ان يعذبهم چې عذاب ورکړي دوی ته بها په دې مالونو اولاد سره په دنیا په دنیا کې وتزهق انفسهم او ازي روحنا د دوی وهم کافرون حال دار چې دوی کافران وي واذا انزلت سوره ورکل چې نازل کړي شي یو سوره اند دې خبره د پاره امنو بالله چې تاسو ایمان نوړې په الله باندې وجاهدوا تاسو جهاد کې مع رسول د خپل پیغمبر سره استاذنك اول الطول منهم اجازت غواړي ستانه اول الطول منهم خاوندان د قدرت د دوینا وقالو دوی وای ذرنا منګ پریدنکم مع القاعدين منګ په پاتې شو د کور ناس خلکو سره د پاتې کېدو اجازت بغواړي رضو دی خوشحالی کی ان یکونو پدې خبره چې دوی شي مع الخوالف درست پاتې کېدونکو خلکو سره څنګه زنانه جهاد نه پاتې کی دی پدې خوشحالی چې موږ نه پاتې شو وتبع على قلوبهم او مهر وهل شوی دی پزرون د دوی باندې فهم لا يفقهون پس دوی نه پیږي لكن الرسول لیکن رسول والذین آمنوا کسان چې ایمان نوړي دي معه د سره جاهدوا دی جهاد کوي به اموال په خپل مالونو باندې وانفسهم په خپل مالونو سره به اموال په خپل مالونو باندې وانفسهم په خپل ځانونو سره اولئک لهم الخيرات او دا کسان چې دی وي بودی د پاره الخيرات نیکان ډیر زیات ټول نیکان بدی د پاره اولئک دا کسان چې دی مفلحون دوی کامیاب دي اعد الله لهم تیار کړی دی الله پاک د دوی د پاره جنات داسې باغونه تجری چې بهیږي با من تحتها الانهار لاندې داغي د نهرونه خالدین فیها دا مؤمنان دا پیغمبر به پکې همیشه د پاره وي ذلک الفوز العظیم دا کامیابی لویه ده. اخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.